الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. درود شریف وای. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سورة الانعام مکی سورت ہے. الا وما قدر الله دا پکې مکی نه دی. وما قدر الله حق قدره. الآیات الثلاث دا درې آیاتونه یستکبرون پوری ذکر دا یهودیان مبارک مدینه منوره کې نازل شوی. و الا او دام پکې نه دی. قل تعالوا الآیات الثلاث دا درې آیاتونه پکې نه دی. دا شپږ پکې مکی نه دی نو ټول مکی دی. و یا میا و خمس و ستون آیا دا یوسل پنځه شپېته او یا یوسل او ست و ستون آیا. سورۃ الانعام قرآن کریم کې یو لوی شان لري. د دین دویمه حصہ د قرآن شروع شو. څلور حصې او اول کې خالقیت، دویم کې ربوبیت او دریم کې برکت مسله، څلورم کې قیامت. ناوله حصہ په الحمدلله شروع شوی و. دویمه حصہ د ربوبیت مسله دام په الحمدلله شروع کیږي. دریمه به سورۃ الکهف نه شروع شي الحمدلله باندې. څلورمه به سورۃ سبا نه شروع شي هم د الحمدلله نه آغاز ده. سورۃ الانعام ته یو لوی شان دی. هغه دا چې دی کې د الله تعالی دلائل ناشنا طریقې سره ذکر دي. هر قسم دلائل پکې ذکر دي. عقلی دلائل او نقلی دلائل او وحی دلائل. هغه چې افاق سره تعلق دی او د انفس سره تعلق دی، اولویات سره تعلق دی او سفلیات سره تعلق دی او جویات سره، ټول دلائل پکې ذکر کړي. دیو جنا امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې وایي چې څوک د مناظرې چل زده کول غواړي نو سورۃ الانعام ته متوجه شي. دی کې د مناظرې طریقه ده. د خصم دلیل به ذکر شي او باغی باندې الزامی اعتراضات. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د الله رحمان او رحیم ز شروع کوم. الحمدلله ټول صفاتونه ثابت دی الله لرا. الحمد هو الوصف بالجمیل. دا وصف دی په جمیل سره. حمد وصف بالجمیل ته وای او جمیل نه مې دا تویل او اختیاري مراد دی. جمیل نه اختیاري والی مراد دی. ځکه جمیل صفت د فعل دی، هر فعل اختیاري دی، نو جمیل هم صفت ته اختیاري شي. او داوا خو بیا هم ثابت نه شو. جمیل خو اختیاري نه شي، صفت د اختیاري شي. خاصه مساوات مې درته کړو کنه. الجمیل صفت اختیاری و کل صفت اختیاری اختیاری فالجمیل اختیاری. امت حت خارج شو الجمیل لپس. ثابت للہ ہر ہم ثابت دے اللہ لرا. وحلیل مراد سر مقصد د شارح سره. مقصد د تعین د الحمدلله کوي چې دا جمله کومه جمله دا خبریه دا که انشائیه دا او کده دواړو احتمال پاکستان. سورۃ کهف کې وتا سودا چې ویلي یالته حواله مور کړی د دې کې پاغزه حواله ور کړی دا دروازه بند کړی. دی وای که مقصود اخبار د هم نه نو بیا خدا خبریه شو، او مقصود که سنا د باری نو بیا انشائیه شو، او که دواړه مقصود اخبار هم یو سنا همي نو بیا دواړه شوي خبریه لفظا او انشائیه مانن شو.
او ښه خبره دا ده چې دواړه ته مراد واخیستلی شي دا ښه قول دی خو بیا په دې اعتراض واردېږي که خبریه چې نو دا خو به بیا هم نشي اخبار د هم بشي او اخبار د هم خو هم نه نو جواب دا دی چې اخبار د هم نه هم دی اخبار د بل څه نه هغه بل څه نه خدا د حمد او د الله د عبادت یو خصوصیت دی چې اخبار عن العبادت هم عبادت دی ځکه اخبار د عبادت نه خلق د ترغیب د پاره ورکوي او ترغیب د عبادت دی نو اخبار د عبادت نو عبادت شو خدا کله چې دا هم صادر د بنده نه چې د الله نه نو خو بیا خالص اخبار دی هغې کې خو د عبادت سوال نه پیدا کیږي اهل المراد والاعلام بذلك آیا مراد په دې سره خبرداري ورکول دي په دې هم سره لیل ایمان به او للثناء به او یا په مقصود ثنا د په دې سره او هما یا دواړه مراد دي دا درې قول شو احتمالات دا درې وانه احتمالات پاکستان افیدها ثالث خفیدی والا پکی ثالث دے ثالث کم یو دوارا قال او شیخ فی صورت الکاب شیخ فی صورت کاب کے دا خبرہ کردی دا امدق شان عبارت بلتومی اللذی خلق السماوات تاشتماوی دیو چکل دیوی داوی نرست موصول سره د سلی نراشین او موصول سره د سلی نه دلیل داوی د پا او دلیل په دوو طریقو سره یا قیاس استثنائی سره یا قیاس اقترانی سره کې استثنائی نو یا رفی او یا وزی او کې اقترانی نو یا حملی او یا شرطی که حملی او که شرطی نو یا اشکال اربعونه دی او شکل نه نو ات قسمه پکې جوړي دا الذي خلق السماوات والارض دا موصول سره د سلینا دا دلیل دی دا الحمدلله دا پاره ټول صفاتونه د اولوہیت ثابت الله لردي ذکر دا توحید د پاره دا صورت الله را لګلې او یا زر ملائکه ور سره راغلي بدرګه باندې دې صورت سره او یا زر ملائکه راغلي او ټول جمله واحده نازل شوه ده نو دې کې سدینو زکه دا چې اهتمام الذي اغذات خلق السماوات والارض چسمانونه پیدا کړی دی او زمکی او هغه ذات چسمانونه او زمکی پیدا کړی نو هغه مستحق د حمد صفات د اولوہیت غل ر ثابت دي نو صفات د اولوہیت الله لره ثابت دي خصهما بالذکر اسمان او زمکه خاص کا په ذکر سره الله ډیر چیزونه پیدا کړی لئن اعظم المخلوقات للناظرین وجعل الظلمات والنور او پیدا کړی دي ظلمات او نور خلق کی اشاره وکړه چې جال بسیط ته مرکب نه دی اکل ظلمت و نور نار ظلمت او نور پیدا کړی دی وجمعها دونه ظلمات جمع دونه نور لکثرت اسباب یا ذکر ظلمتون اسباب ډیر دي وهذا من دلائل وحدانیت یو دا د الله د وحدانیت د دلایل نه چې ظلمات او نور پیدا کړی دي او ظلمات په نور باندې بیا مقدم ولیکو ذکر ظلمت آدم دی او نور وجود دی او آدم په ممکناتو کې مقدمی په وجود باندې دیم دار چې ظلمات اهم دي د نور نه اهمیت دا ده چې نور په ظلمت معلومه رڼا کله معلومیږي چې کله تیارې نه چې تیار نه نو د رڼا قدر به موږ له څنګه معلوم شي نو اهم حق بالتقدیم من ظلمات ذکر مقدم ثم الذين بیا کسان کفرو چې کافران دي ما قیام هاذا الدلیل سره د قیام د دې دلیل نه بربهم پرب د دی یادلون یسوون بی غیر برابر اید الله سره نور خلق په عبادت کې دا بل دلیل دی والذي الله غزاد د خلقکم چې تاسو پیدا کړی من تین د خټینا سوال دار موږ د خټو نه پیدا کړی پلار او مور نه پیدا کړی او د ټماټر او ټیپرو
وی بی خلق ابیکم آدم منو تاسو پلار د خټه نه پیدا دی گویا کې تاسو د خټه نه پیدا یې ثم قضا اجل بیا مقرر کړی دی و نیټه لکم تاسو د پارا تموتون د انتهای چې تاسو وفات کیږئ دغه مودې په انتها کې واجل مسمى عنده یو بل نیټه مضروب عنده مقرر ده د سرا لباسکم تاسو د باس د پارا ثم انتم بیا تاسو کافرانو تم ترون تشکون بالباس شک کوي په باس کې بعد علمکم پس دستا سو د پوهی نا چې نو ابتدا خلقکم چې الله شروع کړی د په خلق دستا سو پدې خو پوي چې نو ابتدا خلقکم ومن قدر علی الابتداء فهو علی الاعاده اقدر چې څوک په ابتدا قادر نو هغه په اعاده اقدر دی نو الله علی الاعاده اقدر انه ابتدا خلقکم دا صغرا شو من قدر علی الابتداء فهو علی الاعاده اقدر دا کبرا شو نتیجه راو باسي او شکل اول شرایط کې موجود دی ابتدا خلقکم ایجاب د صغرا دی او من قدر علی الابتداء فهو علی الاعاده اقدر دا موجبه کلیه د نو کلیت د کبرا پکې راغی وهو الله فی السماوات و فی الارض او دا الله مستحق د عبادت دی پسمانو کې او پزمکو کې مستحق د عبادت دی اسمانونو او زمکو کې د فی السماوات و فی الارض جار و مجرور متعلق دی د الله پورې الله په معنا د معبود سره یعلم سرکم الله پویږي په پټو خبرو تاسو په ښکار تاسو ما تسرون او ما تجرون بی بینکم ويعلم فیږي ما پس تکسبون تعلمو تعملون چې تاسو کوي من خیر و شر دلته وسو کې اعتراض کې چې د ضربیت ثابت ش الله را مجسمه بوي والله فی السماوات معبود معنا دي چوکړه خبر اخلاص شو او دا تعویل دی خو عزت تعویل نه کوم نو تقدیم او تاخير کوم ناشه وکي وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الارض دا تقدیم او تاخير في السماوات وفي الارض يعلم پورې متعلق شي او سرکم او جهرکم کې به خطاب ملائکو انسانان دواړو ته شي په السماوات ملائکو زید او په الارض انسانانو زید یا ورته دا وای چې په سماوات په د ضربیت د پارشي او ضربیت نه حقيقي ضرب مراد چې نو ټیک ده نو بیا هوتا سوای چې الله په عرش دی نو دلته په اسمان راغی عرش تک نشته چې اسمان کې وما تاتیم نرازی دی اهل مکه او تا من زائده د آیتن حسن قد قدرت د آیتونو درب د دینه قران الا کنو مگر دی دیانا داغینا مورزین راز کون کی فقط کذبوا بالحق فتقی سر دی دروغ نسبتونه کړي حق ته چې قران دی لما جا امر کله چراغ له دوی تا پسو پیاتیم زرد چراب چې دوی تام با او ما عواقب د حق کارونو کانو بیاستازیون چې دوی د کوم پورې استهزاءګانی کوي دا انجامونه به ورته راشي علم یا روایت دین ګوري پیاس پاره پس پرونو د دوی کې لشام شام ته وغیرہ نور زینتا کم اهلکنا چې څومره مونږه هلاک کړي دي څومره ډیر خبريه ده په معنا د کثیرن سرا من قبل وړاندې د دینا من قرن دکلو والا امت من الامم الماضیه امت د امم ماضیونا مکناهم آتیناهم مکانا چاوی تم ورکړیو زینا بلارد پزمکه کې بالقوت و طاقت وسعت فراخ سلام عالم نو مکل لكم هغه چې موږ ندي درکړی تاسو ته په دې کې التفات د غیبت نه ولم يرو هغه غائب څه دوی نه ګوري او معلم نو مکل لكم چې تاسو ته طاقت نه التفات د غیبت نه خطاب ورسلنا السما منگا راتو اکڑے دے اسمان المطرہ ذکر دا محل دے چی سما مراد ترنا حال دے مجاز مرسل دے اسمان خوئی نہ دے را لے گلے اسمان نے باران را لے گلے سوال دار چی باران خود با اسمان نہ دے دے وری ازی نہ دے جواب دار طرف دا اسمان نہ دے یا جواب دار سمان مراد ریز دا کل ما علا کفا و سما کا واللذی سمک السما بنا لنا بیتن دائی معزو و طولو
را نازل کړم د پدی باندې باران مدرارا متتابع یو د بل پسې پر لا پسې پشیبو شیبو مدرارا پښتو معنا بکوي پشیبو شیبو وجعلنا الانهار منګ ګرځوري دي نهرونه تجري چې بهيږي من تحت مساکنم د دې د کورونو د لاندې بالکنا منګ لا کړ دوی به جنوبهم به تکذیب مولن بیا په سبب د تکذیب د پیغمبرانو لرا وانشانا من بعد ما منګ پیدا کړ پست دینه قرننا اخرین پیړې نورې ولو نزلنا عليك كتابا کمنګ نازل کو پتا باندې کتاب مکتوبا لیکل شوی په قرطاسن پپانو کې تاسو کتاب کې قرطاسن نرسته سي دي کما اخترهو پانو کې کما اخترهو لکه دوی چې څنګه واړي فلمسوه بيديهم ندي ولګي داغي سره لاسونه د دوی لاسونه ور سره ولګي لا ابلغ ده د لمسوه بيديهم د ابلغ ده د عينوهنا لانه انفال الشك ځکه یو لیدل دی یو لاس کرانی ول دي لاس کرانی ول دي لیدلو نه خدي کنه پوښتنه بیا بسې لقال الذين خامخابوا يا کسان چې کفر کړي دي ان ما ذا الا سحر مبين مگر جادو دی ښکارا تن وینا تن بوي وقالوا لولا هل ولانزل نازلي کې پته باندې په محمد باندې ملک يصدقو چې د تصدیق کی ولې ملائکه نه را نازلي نو الله وای کوم ملائکه را ولې کوم نو ملائکه په شکل کې خو نه را لګم دی بټو د ویری نمړي د سړی په شکل کې پیرا لګم بیا پیغمبر وای دا ملائکه د دی وای نه دا خو ساړې دی بیا قصه ګټوډ کیږي کنه خو یې په دا بهانه بیچار کنه ولو انزلنا ملکا کچره موږ ملائکه راولېګو کما اخترو لکه څنګه چې دی غواړي په لم یمنو دا بیا ایمان برانوي لقد الامر بیا لکه فیصله د کار بوشي دی بالاک ثم لا ينظرون بیا بدی ته مهلت نور کول کیږي یم حلون لتوبتن او معذرتن کعادت الله لقد الله د عادت پیمن پچا کې قبلهم چې د دینه مخکو من هلاک امدالا کولو دا غي د وجوه دی مقترحهم په وخت د وجود د مقترح د دی چاغت سي طلب کړیو اسلامي ظالم یمنو چې کله ایمان نو راوړې ولو جعلناه کمنګو ګرځو دا منزل الیهم ملکا لجعلناه خامخاب دا ملک رجل ګرځو اعلی صورتي یتمکنو چې دی طاقت پیدا شمه رؤیتی پلیدلو داغه کې ازلا قوت للبشر ذک قوت نشته انسان تعالی رؤیت الملک پرؤیت د ملک ولو انزلناه کمنګ نازل کو وجعلناه رجلا منګو ګرځو رجل للبسنا شبهنا عليهم گډوډ بکومنګا پدی گډوډ بش شپدی باندې ما یلبسون چې اوسې گډوډای کړه دې پزانونو باندې باندې یقول ما ځان دې دا الا بشر مثلکم مگر انسان دې تاسو پشان ولقد استهزئ برسل فتقی سره استهزاءګانی شي په پیغمبرانو باندې وړاندې ستانه پدی کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته فحاق نزل بالذین سخروا منهم نازل شو پای کسانو باندې چې مسخري کړي وي د دینه ما هغه عذابونه کان بیاستازون چې دی داغي پر استهزاءګانی کوله او هو العذاب فکذا یحیق بمن استهزاء بک همدارنګ عذاب بنازلی کی په چا باندې چې استهزاء کوي پتا باندې قل لهم وای دوی تسیرو ګرځي په لار دې پزمکه کې ثم منظروا بیا وګورئ کیف کان سرنګ دې سرنګ او عاقبت المکذبین انجام د دروغ نسبت کوونکو الرسول دا مقبول د مکذبین دی د پیغمبرانو تکذیب چې کړو من هلاکهم بالعذاب چې خدای په عذاب هلاک کړیو لتا تبرون دې د پاره ورته وګورئ چې تاسو عبرت واخلئ قلو آیا لمم ما پی السماوات والارد چال دیا سیزنا چسمان نوزم کی کدی قل ورتوایا للہ داد اللہ دی اللم یقولو کچرت درتو نوائنو قل للہ دی جواب در نکی نتو ورتا دا سیوا لا جوابا غیرو دا دینا بغیر بل جواب شتا نکنا کتب قضا اللہ پیسل کڑی دا اللہ نفس الرحمہ پخبل زان بانے دا مہربانی پز منو دا پزل دے دا اللہ دا طرفا و پی تلطفن پدې کې تلطف دې نرمي د پی دعای په بلنې د دوی کې ایمان ته چې تاسو خودم را کارونه کوي او الله په ځان د رحمت فیصله کړی د کوس راشم دروازه کولاو درازای لجمعنکم خامخا بجمع کی تاسو الی یوم القیامه لیجازیکم چې جزا درکې بیا مالکم تاسو ته عملونه تاسو هغه قیامت رز لارای به بلا شک بی
الذين کسان خسروا انفسهم چې تاوانیان کړي دي ځانونه د دې به تعریض علی العذاب چې ځانونه وړاندې کړي دي عذاب ته مبتدا ده خبر ادار په لا یمنون ځکه مبتدا متضمنه د معنا د شرط ده موصول د بسله کې جمله فعلیه ده کنه دا متضمنه معنا د شرط لره کنه الذي اتینی بلو درهمون ولهو دی الله تعالی درهغه سدي سکنه حل فی الليل چې آرام کوي د شپې او نهار د ورځ کل شی هو رب و خالق و مالک وهو السميع لما يقال دیوری دم کې دا غسد چې سویل کیږي علیمون پوهه دی بما پاغه یفعل چې سکیږي قل ورته وایا غیر الله ما سوا د الله نه تخذونی سم ولیا زمعبود اعبدو چې دا غ عبادت وکم فاتر السماوات هغه چې پیدا کون کې د اسمانونو دیوال ارض د زمکو مبدیوها نو پیدا کون کې دی او اتمو د الله تعالی خوراک ور کوي يرزق خلق ته رزق ور کوي ولا یتمو د تسوک رزق نه ور کوي يرزقو لا زدا غزاد عبادت وکم لا نیکم استفهام انکاری دی الله دا معنا شو قل ورته وای انی امرت ما تامر شوی ان کونه چې شما ولا من اسلم اول داغي چانه چې غاړي خدا لله یا الله درمن حاضر لوما وقيل لي او ما ته ویل شوی دی لا تکونن تمکیگا من المشرکین د مشرکانو نه به پدې سرا قل ورته وای انی اخاف یقینا زویری گمینا سے تو ربی کنا پرمانی در رب زواو کما به عبادت غیری په عبادت د غیر د سرا عذاب یوم عظیم دا عذاب د غیر ورځلو نه چاغه د قیامت ورځ دا تو ګر ملي چبراغ لیکنه دی راغلی من یسرف بالبناء للفاعل مفعول سره دی ال عزا هغه څوک چې واوړې د لشي راغینا من یستسکه لکه کینه کړه کینه من یسرف بالبناء للمفعول هغه څوک چې واړولې شي عذاب او کما یسرف شي هغه څوک چې الله یې واړي عائد محذوف دی هغه څوک چې واړول شي ددنه انه ددنه یوم ذن په دې ورځ عذاب واړول شي په قدر رحمه په تقدیر الله پر رحم وکړو تعالی یا رات له الخير الله تعالی در پر د خیر اراده وکړه وذالک الفوز المبین او دا لوی کامیابی دا نجات الظاهری ظاهر احکار نجات ده وَيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِالدُّرٍ کچتا اور سیتا تعالی بدرن سے ضرر بلا مصیبت لک مرض او فقر فلا کاشف له فلا رافع له نشتو چتون کې دی ته الله مگر الله دې مرض در تراشینه بس دا بسو چته دا با الله چته دا باباګان نشي چتولې زړې بدل نه الله چته دمګرو پسې مگر زې دمګری نشي چتولې پیران نشي چتولې پیر ته د خدای د دمونو د دغه لپاره پیدا کړی دی چې مرزونه به کوي د متخصصین دا د جړی د بابا دی او دا د دانی ذمہوار دی او امیان خو پرېګ د تاسو مر پسې امیان او خځه خو پرېګ د خور پسې دي کړه بچي نکیږي وای ورځي وای و زیارتونه چې کوم دی دغه له اصحاب بابا لاړه ما بچي خدای را کړ قسم دی دا چې خلک وای الله وی دا ګره مشرکانه عقیدی د په خوا په دې خزو کې او په دې عوام او په زموږ په دې ملایانو او د طالبانو کې دي قسم دې ملایانو او طالبانو دا تعویذونه په څه باور کې وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ كَوْرَسَيْتَا تَخَيْرٍ لَكَ صِحَةً وَغِنَى فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ دا الله په هر چیز باندې قدرت لري ومنه مسک به او بعض د دین ادا ده چې مسک به رسول د دې تا ته به په دې zarar سره ولا يقدر على رد عنك غيره او قدرت نه لري پر رد دې باندې تان غیر د الله نه بغیر بل هیڅ څوک تا نه دا نشي واپس کولای اکثر خلک دا سی کنه او بس چې کوم دی ډاکټر دغه ور کې ورا شپ پلان کې بابا تلار سال تشپاو کا درود شریف وای اللهم صل علی محمد